बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रान कतन को अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम इंजीनियर मोहम्मद अब्बास और दे वक्त तासुता दवाई साहब हुसैन सुदुम ननेह पनेगा मुखातबियम नन मंग मौजूद योखपल ग्रान मशर योखपल मुख्तरम उस्ताद मौलाना सलमान हनीफ सेब सरा नन बमुंगा द दीना द पुख्तनो द तारीख़ पर सिलसिला के पुख्तनी को मालूमात पते कहूँ सिंगा चिताउस त मालूम दा च पुख्तानो द हालिद बाबा यानी हालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु औलाद दी और मशहूर की सरा चे हालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लूर पकेस अब्दुल रशीद बांधे वादा दा केस अब्दुल रशीद सो को हालिद बिन वलीद सो को नन बमुंगा ददी पबारके द मोहतरम सलमान हनीफ सेब ना फैस हासिलू। जी मोहतरम ډیره مهرباني دا یو ډېر اهم سوال دی تاریخي او چې دې ته زمونږ مورخینو ډېره کمه توجه ورکړې ده په دې باندې ریسرچ نه دی کړی او دا خبره اولو مخزن افغاني هغې کې مولا نعمت الله حروي لیکلې ده او د هغې نه پس دا اخون درویزه بابا لیکلې ده د هغې نه پس بیا د حیات افغاني والا لیکلې ده او حیات افغانی والا دا ظلم کړی دی چې هغه دا ویلي چې دا حدیث دی حدیث نه دی هغې دا وی او چې دا حدیث دی حالانکه د حدیث په متونو کې د حدیث کوم کتابونو نه پای کې د سر نه د قیس عبدالرشید اړو پته نه لګي بیا حیات افغانی باندې چې کومه حاشیه لیکلې شوې ده یا په دې باندې حیات خان چې کوم کار کړی دی حیات افغانی اصلا زه به تاسو ته ووایم چې تاریخ خورشید جهان والا و چې دا زما کتاب او هغه د زمانه پټ کو د خپل نوم کړی دی هغه د هغې خپلو کې اختلاف دی خو دا خورشید جهان والا ورته حدیث ویلی دي او په دې باندې بیا حیات افغاني والا تنقید کړی دا ذهن کې دا خبره کېده وی مولا نعمت الله حروي نه مخکې دا خبره چا نه ده کړې چې قیس عبدالرشید صحابي و هغه نبي صلی الله علیه وسلم لړو فتح مکه کې میسه واغسته او فتح وکړه نو بیا خالد بن ولید له خپل لور ورکړو بیا دې ډېر زیات مضبوط نبي صلی الله علیه وسلم چې انت بطان او بطان هغې لاندې لرګي ته وي تختې ته وي چې په لانچ کې لګېدلي او په دغه کې دا د ټول د ځان نه خبرې دي او دروغ دي دا د دې اصل نشته دا یو افسانه ده یو منګړت خبره ده دا یوازې زما خبره نه ده دا بدلی صاحب او د هغې د پښتو زبان چې کوم ادب تاریخ دی په هغې کې هم دا خبره موجود ده دا خو زه د دې پښتنو تسلی دپاره وایم چې په دې باندې د پښتنو مورخینو تنقیدات موجود دي بهادرشاه ظفر کاکا خیل د پښتانه تاریخ په رڼا کې په دې تنقید موجود دی اوس چې کوم ژوندی مورخ دی سعدالله جان برق صاحب او د هغې تنقیدات په دې باندې راغلي دي دا خو د تاریخ په حواله دي زه تاسو د حدیث په رڼا خبر وکړم حدیث په رڼا کې چې زه د حدیث طالب علم هم یم او الحمدلله ما اصول حدیث ویلي دي او زه په جرح او تعدیل باندې په صحیح او په ضعیف باندې پوهېږم او د هغې په اصولو باندې زه پوهېږم زه د یو د دې لارې یو سټوډنټ یم یو طالب علم یم هیڅ صحیح کتاب کې حدیث کې په صحیح حدیث کې یا په ضعیف حدیث کې د دې واقع ذکر نشته دی او بل خالد بن ولید دا خالد بن ولید نه دی هغه خالد جدا سړی دی چې د قیس له لور ورکړی یو خدا خبره خلک کوي حیات افغاني والا وی بل قیس عبدالرشید د سر نه دا سړی شته دی نه قیس عبدالرشید نشته او په څنګه نشته دی د دې ما سره تاریخي دلایل شته دی بالکل شته مونږ چې کله ګورو چې دا سکندر حمله کوي په دې علاقو باندې چې یورپ هغه ډېر مشهوري هغه ته سکندر اعظم وایي زه د سکندر یوناني ویم د مشتري زوی دلته د مشتري زوی به وي ځان ته به د خدای زوی وي او مشتري چونکې د هغې په نسبت باندې خدای و دا مشرک او یورپ والا دله ډېر هوا ورکړي د الکسندر د ګریټ جوړ کړی دی دا د ګریټ میګریټ نه دی دا هېڅ شی نه دی خو دوی ولې هوا ورکړې ده ځکه چې دوی یې غربولي به وي نو اصلا خبره چې هغه راته نه هغه سره دلته کې پښتانه د هغه وخت قبایل چې کوم دي هغه جنګېدلي دي نو هغې باره کې دا موجود چې دا اساپین او یا اساکین هغه خلک جنګېدلي دي نو هغې نه دی بیا اسپین او ایسپزیو بیا یوسفزیو دغه څیز د هغه دی نه راغستی دی نو قندهار کې په دې باجوړ کې او په دې داسې بونیرو تو ویا بونیرو دې علاقو ته هغه تللی دی په دې لارو باندې تللی دی دې موږ سره باقاعده پروف شته دی الله بخش یوسفي کتابونه چې وکتې شي تاریخ آزاد پټھان
پاره کې د خبره ریکارډ مو چې سپون دلته کودایو کړه هغه و چې را دې کې په لار باندې سکندر د تیر شوی دی او دلته کې د هغې د موجودګۍ او د هغې د ټیکانو سنخې نښانې موجود دي او بل موجوده نوي ریسرچ چې راغلی دی نو دا ډاکټر احسان علي صاحب چې د ارکیالوجي ډېر لوی ماهر دی د عبدالولی خان یونیورسټۍ وایس چانسلر چې و نو هغې هم دا ویلي چې مردان کې کم سکندري دی نو دا سکندر دې ځای کې کلی آباد کړی دی سکندري کورونه او هغه د مردان نه بیا داسې په دې بونیر په لاره باندې تللی دی دغه ته بونیر ته تللی دی د اباسین هغه معلومه اوبه معلومولې دی باندې هیرډیم چې کوم کتاب لیکلی دی سکندر باندې او د هغې ترجمه په اردو کې غلام اصول مهر کړی هغې کې دا خبرې موجود دي دا دوه حوالې تاسو له ماده کړل لا بخش یوسفي کتاب شو او د هیرډیم کتاب چې شو سکندر اعظم باندې هغه دا کتاب لیکلی دی غلام اصول مهر د هغې اردو ترجمه کړی نو دا نوې تحقیق د دې پښتنو باره کې راغلی مولا نعمت الله حروي سکندر مکندر کې پیژندې ما خو هغه ته د تاریخ پته نه وه ځکه چې دا کتابونه هغه سره دغه تاریخ دغه خپلو مورخینو هغه محفوظ کړو چې هغه په یوناني ژبه کې و په ګریک زبان کې و دا هغې نه وروسته بیا دا ډېر خلک ډېر وروسته خبره شوي انګریزان ته هم ډېر وروسته خبرې شوي زموږ دا پښتانه مورخین چې دي دې ته هم ډېر وروسته خبرې شوي دي چې ښه د سکندر په وخت کې هم پښتون و د سکندر په وخت کې چې پښتون موجود ناګه عبدالرشید دا کیسه پکې د کم نه رااله ما دې خبر له تاسو راوسته دا خو اسه بغته دا اسه یو خبره ده بل دا دومره نسل په دومره لږه زمانه کې څنګه خور شو ابل کې عبدالرشید سره دی دا لیکي چې د سره لوی وپت له هغه دغه نه هغه وپت څه بس دا پښتانه دغه دریو کسو د دریو زمانه خور شو بیٹھن دی دا بل لګا نه او غوښته پکې شیخی په اولاد کې بګ بیا وسو خشي یا شیخی د دې په نمونه کې دی لوی اختلاف دی او خرشبونو شرخبونو دا شرپودینو دا خرشبونو دا خیرالدینو دا لیکي دا دغه ځای کې زموږ نسبنامه د پښتنو دا دی مورخینو ډېر زیاته خړیته کړې ده سړی پریشان شي چې خدای پاک دا لاسي دي او افسوس دا دی چې بیا د نیوي کلي چې کوم مورخ او ځان ته مورخ وي یا ښه سړی دی ډېر زبردست کارونه یې کړي موږ د دې تاریخدانو بد نه وایو خو هغه ټایم دا ارکیالوجي دا علم او دا نور علمونه دا دومره نو څومره چې اوس دي او هغې د اپروچ هم نه دی کړی یا خو د ملک حالات داسې و امن او امان نو په کم دور کې دي تاریخونه لیکل زه د نیوي کلي د مورخ خبره کوم روشن خان صاحب هغې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي په دې سلسله کې پښتنو باندې خدا تحقیق په هغې کې هم نشته کم چې تاسو د ما ووایي چې سکندر اعظم راغلی و داسې او داسې بلکې هغې هم تحقیق هغې وي زما په دې باندې ولاړ دی دغه د کتابونو نه ما ته دا معلومه شوې ده چې هغې بني اسرائیلو سره ورتړي نو دا یو خو دا ظلم دی په دې کې چې ګوره ته عربي سړی چې کوم دی خالد بن ولید د هغه پلار بني اسرائیلي کې دا خو ډېره غټ دوکه تا کوي هغه خو بني اسماعیل دی بني اسرائیل او بني اسماعیل دا دواړه چې دي دا نسلونه دي د ابراهیم علیه السلام دا هغه نه دا سلسلې چلېدلي دي د هغه دوه زامن دي مشر اسماعیل دی ته پهلوټه وي بایبل کې مو ته ویلي شوي دی مشر او قرآن کې هم ویلي شوي چې اسماعیل هغه زوی دی خپل سکه اسحاق په هغه پسې دی بیا مدین دی تاریخ دغه نور بیبیانې هم راغستې دي او د هغې نور بچي هم راغستې دي نو اسحاق او د اسحاق زوی د یعقوب او یعقوب ته اسرائیل وي او د هغه اولاد ته بني اسرائیل وي ندی وي دا بني اسرائیل دي اسماعیل السلام په اولاد کې د مکې والا او دغه خلک راغلي د هغې ته بني اسماعیل وي نو خالد بن ولید شجره خو ته وګوره د عربو په کتابونو کې وی ته وګوره الاستیاب وګوره کنو سره سره نه صحابه تمیز وګوره فی صحابه وګوره تا ته پته ولګي چې د شجره کم خو رسېدلې یو خو دغه دروغ وی تاسو وایي چې خالد بن ولید تاسو بني اسرائیل کړی دی بیا پښتانه هم بني اسرائیل کړي دي دا خبره غلطه ده پښتانه بني اسرائیل نه دي نه پښتانه د کیس عبدالرشید اولاد دی او زما د خبرې تایید د دغه مورخینو کوم چې معلوم واغسته سعدالله جان برګ صاحب او بادر شاه ظفر کاکا خیل او عابد صاحب نور ګڼ کسان دا درې مشران دي او دا یو دی کې ژوندي هم دي د هغې انټرویو ما بز راغلی د هغې هم دا خبره کړې ده هغه ما کتلې دا بل ورځ او د دې پیج نه ما بل کسانو چلولې وایي صاحب حسین سودم نه د برګ صاحب دغه چلېدلې ده په هغې باندې دا خبره موجود ده پاتې شو دا خبره د بني اسرائیلو دا سوچ دی له څنګه راغی چې مولا نعمت الله حروي پورې به مغلو خاندله چې دا پښتانه چې دي که نه دا خو د هغې ابرهه اولاد دی چې دي کعبه نړوله
او دا نو دی تلی دی نو چا شجره مجره مونته د وغیرہ وړه د بس تاریخي جوړ کړل چې مونږ نه مونږ له صحابه ولودیو اصل شی دغه چې الګ دا شجره تا ته په کم بنیاد ملو شوی ده تا ته په کومه بنیادونو دا شجره ملو شوی ده او د خو قیس عبدالرشید دا غواړو چا پیژند نه دا تا متعارف کړی دی مولا نعمت الله هروی هغه دا خبره کړې د هرات او هروی هرات اوسیدونکو ته وایي کنه نو داغه نمخ کې د قیس عبدالرشید دا کردار د پښتنو په تاریخ کې نو د پښتنو زبر تاسو ته وایم چې تاریخ دا صابر صاحب لیکلی دی پښتون قدیم تاریخ پښتون دا چې پښتو او تاریخ قدیم پښتون دغه ارکیولوژي په بنیادونو باندې تاریخ لیکلی شوی دی او نورم خو کتابونه شته خو علم غواړي د قران او د حدیثو ځکه چې بعضی کسانو کوم کتابونه لیکلي دي کوئی هندوکش او دغه نو نور نو په هغه کې ډېر زیات د پرویزیت رنگ دی پرویزیت معنی دا چې د حدیث نه د انکار رنگ دی پکې مطالعه د خلکو نشته دی بس د پرویز سب کتابونه کتري دي او د هغې په بنیاد باندې هغې لګیا شوي دي آدم او جنت هغه باسونه پکې چیړلي دي آدم او ابلیس او هغه باسونه پکې چیړلي دي او د اوستا او دغه کتابونو حواله ورکړي دي خو د صحیح بخاری او د صحیح مسلم حواله نه دي ورکړي او هغه ځکه ورکړي دي چې کوم ځای کې د پکارو کوم ځای کې صحیح بخاری او صحیح مسلم د خلاف بنالته حدیث لګوت نه دی وړي لکه دی وی چې دا آدم د جنت د آدم علی السلام چې د ناغه پرېزمه کا باندې یو باغو حالانکه دا د صحیح حدیثو خلاف دي دا د معتزله او عمر رایده او د خوارج عمر رایده او امام حنیفه رحم الله تم بعد خلکو نسبت کړل دي نو اول خدای سند نه ثابت بل صحیح حدیث کې چې موجود دي نو مونږ ولې نور خبره ومنو هغه حدیث دا دی چې قیامت پر خلک آدم علیه السلام ته غونټي چې تاسو موږ لپاره سپارښت کوي چې الله حساب کتاب شروع کی ناغه بوته هغه جنت چې کوم نظر الله استعمال صغیره تل غواړي دا زموږ دلیل دی دا تفسیر ابن کثیر لیکلی دی مستند احمد کې دا حدیث موجود دی صحیح مسلم کو نور زوینه کې دی باندې ما کتاب کې ان شاء الله وضاحت روان دي دا خلکو تاسو بکوم بعض خلک لګیدلی دي ناغي صحیح احادیث او صحیح قرآنی آیتونو ته خپل میکړي د اسرایلیات دي علمنا منطق الطير سليمان عليه السلام ويا سورۃ النمل کې چې ما د مرغانو د خبرو علم راکړل شوی دی موږ په دې پویږو نو دا بعضې دا وایي چې اوس دا نوې پیدا شوي دي نو هغې وایي چې یاره دا اسرائیلیات دي هلکه ته اسرائیلیات پېژنې ټیک ته دا اسرائیلیات دي په دې معنی چې د اسرائیلو په باره کې دي سلیمان علیه السلام اسرائیلي و د هغې نه انکار نشته ولې نسل د اسرائیلو د یعقوب علیه السلام او د موسی علیه السلام په اولاد کې سلیمان علیه السلام مزید داود علیه السلام زوی دی خو لیکن دا قرآن کې الله ویلي دی او الله ویلي دی چې قرآن په خپل بیاني او قرآن په خپل د هغې خبرې کوي نه هغه خبره خو مستند ده ته څه خبرې کوي دې خلکو سره کې قرآن نه دی ویلی اسرائیلي زمونږ د اسرائیلیاتو باره کې ځان له ډېر غټ کتابونه لیکلي شوي اسرائیلیات دا یو ډېر لویه فنامنا ده دا یو لوی محاذ دی دا په یو منټ او 2 منټو باندې دا نه کېږي اسرائیلیات باره کې علما ډېر تفصیل کوي بعض اسرائیلي هغه روایتونه دي چې بني اسرائیل د ځان په باره کې وایي قرآن او حدیث سره تصادم نه خوري مونږ هغه منو که قرآن او حدیث سره تصادم خوري نه بس مونږ څه نه وایو نه منو لا نصدق ولا نسلم خبره چې کوي ولا نکذب لا نصدق ولا نکذب دغه مطلب دی دی باندې علماء ویل سپیچز کړي دي خو دې چې هغه اسرائیلیاتو تخپې اړمي دا خو د غوا کیسه دا اسرائیلیات دي دا قرآن کې موجود ده دا رښتیا دي قتل د نفس شو وی غوا یو ټوټه ودرو بغه یا د نفس یو ټوټه دا قرآن کې دي دا د اسرائیلیات نه دي دا یعنی د اسرائیلیاتو په هغه زمره کې نه راځي چې موږ تنقید وکړو او موږ رد کړو نه ډیرو کسانو باندې د پرویزیت او د قرآن نه د انکار هغه څیز پکې راغی ولې قرآن نه کته نه کنه او استا ګوري او میدونه ګوري خو قرآن او حدیث له وخت نه ورکی بل دا سوال ډیر جوړ دی نه زبده کې څه خبره تاسو ته کومه د ځانم د تفصیل لپاره افغان او بعض کسانو چې دا د سلیمان علیه السلام د زوینو یا د سلیمان علیه السلام وزیرو او دا اسی خبرې د ثبوت نشته دا د ځان نه خلک دا تپل کوي د ځان نه لګیا دي پښتانه آزاد خلک دي د پخوانه په غرونو کې پاتې شوی خلک دي دی باندې مختلف مذهبونه مختلف وختونه غراغلي دي
پښتنو ته اسلام د نبی سلام په دور کې نه راغلی ډېر وروسته راغلی دلته کې پښتنو ته اوس الله علم د پوره تاریخ نه کې دی چې یو پښتون ډېر پخوا چې تلي بیا وروسته هغه عربي زده کړي او هغه هلته کې دغه شوي هغې موږ سره ثبوت نشته د هغې موږ سره څه قطعي طور مضبوطه خبره په دې کې نشته دی ځکه چې سومې دوه ټوټې شوه نو دا د هندوستان هم یو بادشاه د سومې لیدلی و نو هغه خپل کسان ولیږل دا شته دی د رود کوثر او آب کوثر او موج کوثر چې کوم تاریخونه دي په هغې کې دا خبره موجود ده او دا آیین حقیقت نما کې هم دا خبره موجود ده نه هغه کسان ولیږل نه چې هغه خبره شوي دا ویل ته نبي دی هغه دا خبرې کې نه مسلمان شوی دی هغه بیا تللی دی هلته هغه لارې کې وفات شوی یا واپس راغلی دی دغسې وضاحت په دغې کتابونو کې شته دی دلته کې اسلام چې بیا ډېر په زور او شور سره راغلی دی نو هغه تر افغانستان نه پورې تر دې چوټه لاهوره پورې هغه وروسته 44 هجري کې سیدنا عمر فاروق د نهو زمانه کې د هغې نه مخکې سیدنا د هغې نه وروسته سیدنا عثمان د نهو زمانه کې بیا ډېر وروسته سیدنا معاویه رضی الله عنه په دور کې اسلام دلته راغلی دی خلکو نه دی قبول کړی څو ځله په کابل کې افغانستان کې بغاوتونه شوي دي د هغه وخت افغانستان نوم نو بلکې خراسان و دا ډېر وروسته دا 1700 کې دا نوم بدل شوی دی د احمد شاه ابدالي بدل کړی دی د افغانستان نوم بیا یخی دی او دا ورته میا عمر چمکنو میا عمر سوکنو باباجي ورته وي هغه ورته وی دی به هغه راته نو هغه ورته د دې نوم د خراسان په ځای افغانستان کا دا چې کوم میا عمر سوکنو باباجي باندې ډاکټر حنیف صاحب کتاب لیکلی دی د اسلامي کالج پروفیسر یا لیکچرر زده کې خطا کېږم د هغې نوسې اولاد کې راځي هغه شته ما سره ما سکین کړی دی ما نټ ته خېجولی دی هغه هر سړی کتی شي دا خبره په کې موجود ده افغانستان نوم دا چې ته پخوا نو خراسان و دا 1700-1800 نه دا شی شروع شوی دی بابر کتابونو کې افغان لیکلی کېږي نو دا ترجمو کې لیکلی کېږي او که افغان لیکلی کېږي هم بابر 1500 کې تېر شوی دی که یو سړی دغه خبره کوي چې راو خو 1500 کې تېر شوی دی نو هغه افغان لیکي ټیکه هغه افغان لیکي او د هغې اصل ترجمه د هغه اصل کې هغه په ترکیه ژبه کې بابر لیکلي کړي دي دا موږ سره د هغې ټرانسلیشن دي د خلکو د هغې نه افغان جوړ کړی دی یا پښتنو ته که افغان ویل کېده هم نو هغه د افغانستان د وجې نه بلکې دی وایي چې موږ اوغان یو نو اوغان چې پوکې وه د هغې نه اف جوړ کړی دی چا به چې موږ افغان یو نو افغان نه چا افغان جوړ کړی دا دغه یو څیز دی د اوغان او اوغان او په دې باندې ډېر لیکل موجود دي خو زموږ خلک اپروچ نه کېدي ته دا دروغ کیسې دا ډېر خوند ورکوي نو بیا دې کې بل سوال خلک دا کوي چې یاره د دې دا پښتانه څوک شو نو چې دا داسې نه شو هلکه ډېرې خبرې داسې دي ډېر نسلونه تاسو مطالعه نشته هغې ته د هغې بره څه څیز نه میلاویږي چې دا چا سره ټچ کېږي خو یو خبره پکې یو خوب پکې مشهور خو د پلانې دی د پلانې زه به تاسو دا ووایم زما د دغې خبرې دا مقصد دی چې دا زموږ یوازې د پښتنو د تاریخ علمیه نه ده چې د دې بره اصل مونږ نه دی معلوم و معین نه دی چې د کم نیکه اولاد دی دا یوازې د پښتون مسله نه ده دویمه خبره دا چې تاریخ دام لیکلی چې انسان اول د ځمکې په مخ ګرځېدلی نه هغه د پښتونخوا دا ځمکه وه دلته اول انسان ګرځېدلی دی نو دا هغه د آدم علیه السلام او د هغه نه وروسته نوح علیه السلام اب ثاني چې ورته وایي دا د هغه اولاد سره دا بره دا سلسله ټچ کېږي په اسانه باندې خو په منځ کې زمونږ کړۍ روکي دي په دې کې سوال دا پیدا کېږي چې دا کړۍ روکې شو نو دا ولې یار داسې چلو شو دا ښه صحیح چل شوی دی تاسو یې بې علمه نبي اسلام شجر نسب هم پوره نشته دی دا کم خلک چې رسی ابراهیم ته آدم علیه السلام ته عدن او عدنان پورې به نبي اسلام وفرمایل بیا به هدایت چې مخکې نسابونو دروغ ویلي دي دا دروغ دی چې سړی ما د هجرت د آدم علیه السلام پورې ځان نه لګیای دنیا خو 100 زره تباه شوې ده او 100 زره جوړه شوې ده تا د نوح علیه السلام صاحب تاریخ طوفان یاد دی د هغې نه ته وروسته وګوره څومره طوفانونه راغلي دي د دې ثبوت ما سره دا دی تاریخ هم لیکلي دي چې دنیا څو ځله ودانه شوې څو ځله ودانه شوې ما سره هغه موجود دي هغه کتابونه په دې موجود دي په دې باندې ابوالکلام آزاد قصص الانبیاء وګوره په کې طوفانونو تفصیل شته چې دا څو ځله تباه شوې څو ځله آباده شوې ده او زه به تاسو ته ابوالکلام آزاد څه چې سورة الانبیاء د دې نه جواله ورسې تر هغې سورة الفرقان پورې بلکې شعرا پورې شعرا نه فرقان پورې په دې کې دا آیتونه موجود دي چې دنیا موږ څو زره تباه کړې ده څو ځله آباده شوي نه ډېر قومونه دي الله پاک د نوح علیه السلام او د لوط د دې نه وروسته چې هغه موږ تباه کړي دي موږ تاسو د هغې واقعیت نه دي کړی نور ځایونو کې صفای وی لم نقصص موږ تاسو د هغې ذکر نه دی کړی دا زه قرآني حواله پې ورکوم تاریخي پې ابوالکلام آزاد
او خلکو ته د مخې د چې د دې عقل ومني هغه دا ده چې دا طوفان د نوح علیه السلام راغی کعبه روانه شوه نه چې روانه شوه نو د نوح علیه السلام بیا وروستو چې کله دې ځمکه وچه شوه راکوز شو دغه نه کښتۍ نه نو بیا دې څه کول دې عبادت نه کوو نو دې د څه شي عبادت کوو کعبه به خامخا دې جوړه کړي نو دا بیا ابراهیم علیه السلام بنیادونه د څه خېجولو خو بیا ټیک تباه شوی ده که نه کعبه خو قرآن وایي چې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه د خلکو دپاره چې اول عبادتګاه د ځمکې په مخ پرېښتو جوړ کړی څنګه چې حدیثو کې راځي نه هغه کعبه ده بیت الله دی د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا موجود ده دا وه نو کعبه د ټول نه مخکې زوړ عبادتګاه دی دا وروسته په خلکو کې شرکونه راغلي دې سره به هغې خلکو هم زه تنقید کوم د هغې ارکیالوجي والو جاهلانو چې هغې وي انسان په شروع کې بت پرستو زه د هغه تنقید کوم ما سره احادیث دي ما سره قرآن دی قرآن د وحي رڼا ما له هغه د سترګې غړی چې کم دی په ښه سړي باندې دا کل سترګې پټې شي چې کم دی د انسان علمونه بند شي نه هلته کې آسماني پړک او آسماني رڼا مونږ له راځي نه دا خبره غلطه ده چې اول انسان مشرک و او دا خبر هم غلطه ده چې اول انسان هغه انسان نو هغه بشر او هغه شادو او یا لس قسم انسان راغی او پای کې ترقی وشو نیندرټرډل انسان راغی بل دا چټ دروغ دی د هغه خبره دا مطلب بالکل نه چې انسان په شروع کې شادو پشاندو دا مطلب نه دی چې آدم علیه السلام نعوذ بالله دغه نمخ کې نه نسل تیر شي او شادوګانو ترقی وکړه آدم ته جوړ شو دا خبره چولټ غلطه ده دا ساينس هم نه مني د دې ما سره په دې ما کتابونه پیدا کړی دي دا مطلب نو هغه مطلب دا چې انسان کله د مور په خېټه کې نه دی ولکې نه راغونته د باقاعده میډیکل والو د دې تصویران ورکړي دي او 13 ورځې کې پیښور کې هم داسې یو کیس راغلی او تصویر دغه جهانګیر رور ورکړو چې دا وګورئ وړوکې لګیا ده دې په داسې یو حالت ته ځي کم مختلف حالتونه چې انسان تیریږي د مور په خېټه کې چې هغه دی بالکل د هغې شادو د هغې چمپینزي شکل ته لاړ شي د هغې نه پس دی په دې انسان په شکل ته راوړي خو د دې دا مطلب نه چې اولنی انسان نعوذ بالله هغه داسې و ولې دا حدیث دی په دې کې چې الله جبریل امین ولېږه چې د ځمکې ته ورشه د ځمکې نه خاوره راوړه ځمکه الله پیدا کړې وه د انسان د پیدایش نه مخکې پیریان یې مخکې پیدا کړو دا په سورة الرحمن کې دی والجان خلقناه من قبل من نار السموم موږ د آدم نه مخکې جان د پیریانو پلار پیدا کړی دی نه هغه د ځمکې د مخ نه خاوره راوړه نه الله وایي چې خلقته بیدی ما د آدم په خپلو لاسونو څنګه چې د هغه شان مطابق دی په هغې جوړ کړی دی دلته ستا چمپین دی او دا ټولې خبرې تنقید د دې کېږي موږ دلته د قرآن او د حدیث رڼا اخلو موږ په هغې زټلیاتو پسې نه ځو چې پلانکي ځای اډوکې میلو شو په خپله د یهودیانو بیا په دې تنقید وکړو چې مړه دا خو موږ چا دوکه کړو او موږ سره د انسان اډوکې سره د شادو اډوکې ایښو دغه هم ماته معلوم دي دې باندې په خپل یورپ تنقید کړی دی او دا خبرې غلطې دي او زما د خبرې خلاصه دا ده چې پښتانه چې کوم دي دا بني آدم او بني نوح کې راځي دا بني اسرائیل زموږ نه ډېر کشران دي کشران معنی دا د ابراهیم علیه السلام د دلته نه چې د پښتنو د علاقې نه تللی دی هغه چې دلته و دا پښتانه هم دلته و دا د کړمار د پاسه چې کله ارکیالوجي والا رپورټ پیش کړي دلته کې د آتش پرستو یو آتشکده اثرات موجود دي نه دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې آتشکده ده د هغې اثرات دي دلته کوم قبرونه راوتي دي هغه د هغې نه هم زاړه دي ډېر زاړه دي هغې پکې مړ کېنولي هغې ته نشستي قبر وایي کېنولي پکې هغه د هغه وخت قبرونه دي بل پښتانه تر بابر تر زمانې پورې د لزاق چې ورته ووینه دي سره د کواکب او د نجوم علم و دا د دغې خلکو کواکب پرستو د ابراهیم علیه السلام د زمانې چې کوم خلک و د هغې سره د علم و نو هغې باندې الله پاک د ماشي عذاب په نمرود راوستی و هغه خو هغه تباه شوی ابراهیم علیه السلام ته نه بیا تللی دی دې کې وخت سره سره پیغمبران او داسې مصلحان زرتشت ګوتم صدارت چې ورته وي دي راغلي دي هغې باندې به زه بل ټایم خبر وکړم خبرې هغه ډېر اوږدې شوې لنډه خبره دا پښتانه بني اسرائیل هم نه دي پښتانه د کیس عبدالرشید اولاد هم نه دی دا نه ثابتېږي موږ دا د چا په دښمنۍ کې نه وایو دا د تحقیق نه غلطه ثابتېږي موږ په پټو سترګو چا تقلید نه کوو په دې خبرو کې موږ له الله عقل را کړی دی موږ له سمج را کړی دی او موږ له علم را کړی دی الله فضل موږ د هغې په رڼا باندې به ځو د قیس عبدالرشید صحابي نه دی نه دا حدیث دی دا دروغ دی او دا زما طالب علمانه رای ده موږ د چا په دې باندې دغه نه کوو
بے عزتی نه کو دا سبا غلطه ثابتېږي د تحقیقاتو نه نوي ریسرچ کېږي موږ بالکل هغه منو موږ متعصبین نه یو ډېره مهرباني جزاک الله خیره